بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو کتونکو په 17 اپریل باندې د ناصر باغ تاڼې پولیس ته یو ډیډ باډي ملو شوی و، کم چې د شپې وجلې شوی و. بیا وروستو شناخت شوی چې دا کس چې کوم وجل شوی و دا د ټیکسي ډرایور هم او د موټر سایکلو مستري مو. دا یو ان ټریس کیس و. دا د ناصر باغ تاڼې پولیس چې کوم دی دغه کیس هم ټریس کړی دی، ملزم هم گرفتار کړی دی. د مقتول والد صاحب چې کوم دی هغې سره هم خبرې کوو چې دی د کور نه کله راوتی و. د ناصر باغ تاڼې ایس ایچ او صاحب سره به هم خبرې کوو چې هغې دا ملزم څنګه نیولی دی او د هغې چې کوم انویسټیګیشن افسر دی دې سره به هم خبرې کوو چې ملزم په خپل تفتیش کې څه ویلي دي. ایسیب دا کم الګ چې وجل شوی معاذ جی سر دا ستاسو زوی و که نه؟ د به څه کار کوو؟ او جی دا د ما زوی و چې دغه مشرتوب هم کوه او دا ټیکسي ډرایور هم و جی 14 تاریخ باندې راوتي و د کور نه او په 17 تاریخ باندې بیا د قتل شوی دی موږ ته اطلاع راله سره. ایسیب تاسو چې وایي چې په 14 تاریخ دی د کور راوته د څه ویلي او بیا د مرګه پورې د تاسو سره رابطه شوې وه یا نه وه؟ سر رابطه زما د ورواره سره رابطه 11 بجې شوې ده، 9 بجې شوې ده موټروی باندې دې د اسلام آباد نه جي راتللو. نو ده ورته ویل چې زه به سبا لکه خیرې درځم، خور مې هم درولم او سبا له به درځم. دوی ورته ویل چې هلکه موږ ته انتظار وکړه موږ به یې راولو. هغه وایي چې نه نو زه به سبا د جمعې په ورځ به زه درځم. هغه د جمعرات په شپه د جمعې په شپه باندې به دی قتل شو، بیا رانغی کور ته واپس. تاسو وی چې تاسو سره خبره شوی چې بسم مزدوري به مو کوم او ټیکسي کې به کار هم کوم او دلته دا خور چې کوم واده د هغې ته ویتا مو دا به وایي چې زه به دا خور باندې مو زه به ټیکسي کې 2 ورځې مزدوري وکړم، زه به د زیارت په ورځ باندې د جمعې په ورځ باندې به زه درځم. د جمعې په ورځ باندې رانغی، جمعې په شپه باندې هغه قتل کړی شو. تاسو ته څه اطلاع ملو شو؟ مونږ ته سر د ناصر باغ تاڼې ایس ایچ او صاحب اطلاع وکړه 12 بجې کې داسې د ورځې کې داسې 9 بجې دغه ټایم سر ما کتلی نه دی چې څه ټایم دی، خو ناصر باغ تاڼې نه دغه اطلاع راله. نو بس بیا مونږ راورسېدو دلته کې غریبا 3 بجې وې، د جمعې ورځ وه او 3 بجې دلته کې ځان راورسو. هغه جی بیا په مردخانه کې پروت. تا سو زامن دی او معاذ پکې سویم نمبر؟ معاذ مشر دی سر او پسې حمزه دی او پسې معوذ دی. د ستا مشر زوی چې کوم دی د څو بچي واده ماده کړی؟ او چې د واده کړی د 3 بچي دي، یو یامان دی 7 کالو او یو هاري ده ماشومه هغه ده 4 کالو او یو ماشوم دی د 2 کالو. تا وختي خبره کوله چې ته اوس راتلې نو زوی سوی ده ته ستا چې کوم زوی وجل شوی دی معاذ زوی مطلب ستا نوسي سوی ته؟ هر مصیبت دی چې ماره ظالم لپوس ده چې زه تپوس وکړم زما بابا چا وجلې. دغه نوسي دی عمر څومره دی؟ د 6 کاله جي. د وی دغه کس راته وښایه چې چا زما پلار وجل او چې زما بابا چا وجلې ته ما ته وښایه، خو مونږ ته سره موټر نشته، مونږ په موټر سایکل باندې ځو، ستا ځای را سره نشته، بیا به هوا به دې وي بیمار به شي. نو سم ټیلیفون په لاره باندې تره ته وکوي چې تاسو ما سره دوکه وکړه بوی نه تلمه. ایسیب تاسو خو اوس دی عمر کې د کار نه یې که نه؟ نور زامن دې څه کار روزګار کوي او د کور خرچه مطلب په څه چلي؟ بس چې زه پنشنر یم، سر د آرمي نه پنشن اخلم 21,190 روپۍ. زه به چې نور زمینداري نشته، نه پټې شته، نه پوله شته، هېڅ هم د الله پاک اسره مې ده. نور زامن دې څه کار کوي؟ هغه جي لکه مزدوري کوي، یو ځای بل ځای کې مزدوري کوي جي. مطلب د ګټې وټې دې دا مشر زوی؟ دا مشر زوی مې ده، ګټې وټې په دې به کار چلېده انشاءالله، بیا هم کار چلېږي. خدا را ماره ګټې زوی او دې ظالمانو خراب. عصمت خان کله چې دا وقوع شوې وه نو دې ټایم کې تاسو دلته ایس ایچ او هم نه وې، دا په 17 اپریل باندې دا ډیډ باډي ملو شوې وه. تاسو چې رالې بیا دې کې تفتیش څنګه شروع کو؟ تاسو دا ملزم څنګه گرفتار شو او ټریس څنګه شو دا کیس؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسر وی 25/4 باندې زما دلته ټرانسفر شو. اصل چې موږ تاڼې ته راشو نو ګورو چې یاره دلته څومره انټریس کیسونه دي، د پیو متعلق تپوس کوو. نو دې کې دا کیس چې کوم دا لږې ورځې شوې دا کیس شوی انټریس و. دې کې بیا دا اسلام شاه خان د دې تفتیشي مو د خپلو کې ډسکس کو. دې کې بیا څه انفارمیشن لکه دلته دې علاقه کې زه مخکې هم پاتې یم، داسې انفارمیشن مونږ ته کلیکټ شو چې یاره کوم دا ملزم چې کوم دی او نو د وراره دی هغه سره د مقتول تعلق و. نو په هغه تعلق په بنا باندې دوی دې راوستلې او بیا دلته ایشتې وجلې دی.
کله چې بیا تاسو وایئ چې تاسو ته پته ولګېده چې یاره د وژلې دی که نه، بیا تاسو ملزم څه طریقې سره ونیو، کم ځای نه ونیو؟ بیا چې موږ لاړو ملزم مقه خپل کور کې موجود و، د خپل کور نه تللی و، ماما کور یې دی ورسره جفت هغې کې موجود و. او ملزم چې کله موږ ونیو نه له موږ ټس ورکړی د نه موالې هېڅ نه یې کړی، د خپلې خولې نه ګویان شو چې یاره دا معذولا کم مقتول دی دا میشتې دی. دې کې صرف دا یو ملزم دی یا نور هم شته دي؟ یاره بل د یو ملګری و حبیب الله، کوم چې دا ټیکسي والا ملګری و، د معذولا ملګری و حبیب الله. دې کې د هغه هم داسې دغه شته چې دا حبیب الله معذولا چې کوم دی د ټیکسي ډرایور و، د چمسي نه هغه را روان کړی و، او نه دلته د احمد الله ورته بیا ولاړو رحمان الله د بیا ایشتې دی. دا چې کوم ملزم تاسو گرفتار کړی رحمان الله، دې څه وایي، وجه څه یادوي؟ بس دې څه وجه دا یادوي چې د زما د وراره سره تعلق و، په هغه بحاب باندې په دغه تعلق باندې دې اعتراض و. د دې عمرونو کې څه ډېر فرق و؟ ډېر فرق پکې دا و چې دغه کوم و حبیب الله د تقریبا 20-21 سال عمر و، او معذولا چې کوم و د تقریبا دا 4 بال بچم دي داسې او شادي شده هم دی. نو په دغه تعلق باندې د دوی باندې اعتراض و چې یاره دې منې که چې د سره تعلق مه ساته. دې نه علی قتل څه برآمد دی؟ نه فلحال تفتیش دپاره دا انسپکټر صاحب ته حواله کړي دی اسلام شاه خان ته. نو کیدی شي انشاءالله نن سبا کې دنه کسټډي کې دی او د دنه علی قتل برآمد. اسلام شاه خان کوم ملزم چې گرفتار دی هغه په تفتیش کې وجه څه یاده کړې ده او د دې واردات باره کې څه ویلي دي؟ بس هغه دا وویل چې یاره د زما د خپل وراره دی حبیب الله د سره تعلقاتو دوستانه وه، د به ټیکسي چلولو، نو ټیکسي به د زیاتر په دغه کې ودرولو کمپلیکس هسپتال سره. نو د حبیب الله او د دغه چې کوم دی دا ملزم دی دواړو خپلو کو او سلو کا چې یاره دا به ته راولې او زه به یې چې کوم دلته دی ولې چې د تعلق په د حبیب الله سره دا په ده ښه نه لګېدو. هلته به علاقه کې خلکو ته د بدنامۍ خبرې وکړو چې بهی د سره مه ګرځو، دا زموږ مهاجر یو، دا پاکستانی دی، د سره بالکل نه ګرځي. بل د دې کور کې دیوالو نری پرېوتی و، نو چې پرېوتی و نو د دې د کور به ښکارېدو، نو د هلک به د ډرایور به چې راتلو دي کره، نو الرېډي د ښځه ناسته وه، نو ده باندې زیاته بده لګېده. نو ده ورته چې بس تې راولو پس ذریعه باندې ده ورته چې زما نیکه بیمار دی راځه زه هسپتال ته بوځو او ما سره لاړ شو. نو دا خو دوستو الرېډي او سره راکېناستو، کمپلیکس هسپتال نه راوستو چې راوستو دلته، بیا ده ورته چې یاره مونږ سره پیسې نشته او راځه زما نیکه کور دی او هغې له ورځو، هغې نه به پیسې راولو. چې هلته لاړو نو هلته خو بانه و، بس یې ورته ولاړو. نو دی چې رالو به ډایرکټ ورته ولاړو، به ده ورته چې تا ته ما ویلي چې د سره به نه ګرځې، ویل ده ورته دا زما دوست دی، اوس هم ورسره ګرځم، 20 کاله پس به هم ورسره ګرځم. بس هغه تماچر ویشتو دی چې کوم دی ډایرکټ په هغه ځای باندې ویشتو. څه ټایم چې تاسو دا ډیډ باډي کم ځای کې پرته وه بیا تاسو ملزم گرفتار کو، نو دوی دا ویشتې دغه ځای کې و که بیا چېرته بل چېرته بوتل یو چې نور څوک پکې ګیر شي؟ دا چې کله ولګېدو نو په هغه ځای باندې ده کې طاقت و، هغه ځای نه ده بیا چې کوم دی لږ وړاندې لاړو څو قدمه، ولې چې وینه مخکې تلې وه، بیا دلته دی پرېوتی. نو بیا دوی په اوږو چت کړی دی او دوی مخکې بل چا سره تنازعات و، د هغې په ځای کې هغه هلته څوکیدار و، نو د هغې په حدودو کې چې کوم دی لړک و چې یاره دا خلک بدنام شي دا دوی وژلی دی، خلک مړ کو کیس له بل رخ ورکولو چې دا هغې وژلی دی. په دې تفتیش دوران کې د بالکل ومنودو چې بالکل دا ما په خپله کړی دی، دې کې ما سره بل څوک نه و ملوث، صرف د یو وراره مې چې کوم دی دا ما سره په دې سهولت کې موجود و. دا چې کوم ملزم دی کار څه کوي؟ د چې کوم دی به دا کباړ به راغونډولو په لارو کوڅو کې او په دې به دې زندګي تېروله. دا کوړه کباړ نه، دا پلاستیکي بوتلې موتلې و، دغه څیزونه به ګتې متې دا به راغونډول. ای صاحب تاسو د پولیس دا خبرې واورېدې که نه؟ دی وایي چې ملزم ته ستا د زوی په دوستانه او د دغه حبیب الله په دوستانه باندې اعتراض و. جی صاحب. نو په کار نه وه چې ستا زوی مطلب دې خلکو ته اعتراض و چې بیا د سره تعلق نه ساتلی؟ په کار دا و چې تعلق ورسره نه ساتلی، خو موږ ته دې خبرې هېڅ معلومات نشته. دې خبرې موږ ته معلومات نشته چې نه یا سره یارۍ معلومات شته نه دوستۍ معلومات شته. خو موږ ته دغه معلومات چې زه ښار ته ځم مزدورۍ له او بیا به چې خور راولمه د دې تر زویه واده او زه به بیا دې واده له راځم د جمعې په ورځ باندې د زیارت په شپه د جمعې په شپه باندې بیا دې قتل شو. هسې تاسو خو د کلي خلک هم یې دونه عمر هم شو مخکې چې به داسې د چا څه خبره او خلکو ته به ګیله کوله که نه؟ او چې خلکو ته به ګیله کوله که څه دغه به هغه به دغه وکړو منې کول به یې کړو، نو هسې چې دې به په لرګي منې کړې وي، په ترقولو به یې منې کړې وي، یا بیا مشر ته موږ ته به یې ویلو چې دغسې کار دی، نو موږ به بیا هم منې کړې وي او موږ تاسو د دې څه معلومات نشته، الله له پته رانو.
ګرانو کتونکو ډیره زیاته دردناکه پیښه ده څنګه چې تاسو د ټولې وقوې تفصیل واورېدو. پولیس بر وخت مطلب دا دی چې کاروایی کړې دا کیس هم ټریس کړی دی ملزم هم گرفتار کړی دی اوس به دې کې به باقي تفتیش هم کیږي خو وجه چې څنګه تاسو کته تاسو د مشر خبرې مورې دی او حقیقت هم داسې دی چې سمو د مخکې به د چا جګړه وشوه یا به د چا سره په تعلق باندې څه اعتراض و یا به څه شک شوبه وه نو خلکه به خلکو له لاړه ګیله به ورته وکړه زیاده سي زیادو نو هل ټکول به سره وشو. اوس دا یو شیز شوی دی چې د خبرې تل تم خلک نه رسېدلې ځکه چې دا خو اوس کم ټیکسي ډرایور چې دی هغه مړ دی په هغه باندې هر قسمه الزام لګېدی شي. اوس الله ته پته ده چې ملزم کومه خبره کوي چې دې کې څومره حقیقت دی خو که اوس مونږ وګورو نو بالکل د خلکو صبر ختم شوی دی ګیله معنا وهل ټکول ختم شوی دی او د اصلاحي د کلچر چې کم دی دومره زیات شوی دی. تاسو کتل چې دا کم ملزم دی دام انتهایی عجزو خو تماچه بیا هم د سره موجود و نو الله دې وکړي چې په مونږ کې لږ صبر پیدا شي او دې سپینګیري ته کتل پکار دی چې څوک هم چا سره زنانو سره تعلقات ساتي سړو سره تعلقات ساتي دوستانه وي یارانه وي هر څه وي دې ته سوچ کول پکار دی که فرض کو زه سبا نه یم زما دا بوډا پلار به بیا سکی هر څوک بال بچداري دغه واړه بچي به بیا سکی نو لږ مخکې او وروستو سوچ کول پکار دی بیا یو قدم اوچتل پکار دی. الله دې په موږ رحم وکړي.